السلام علیکم، څنګه یې تاسو ټول ښه یې؟ خیرونه دي؟ ماشاءالله نن سبا پاکستان کې موسم ډېر زیات ښکلی دی. د شپې باران وي او د ورځې یخې یخې هواګانې وي. مطلب ګرمي بالکل نشته او سم ښکلی موسم دی. زما د خوښې ډېر زیات شوق دی د بوټو کرلو. د هغې داسې 15 قسمه مرچکې کرلې دي، تورۍ کرلې دي، کدوانې کرلې دي او قسمه قسم مرچکې کرلې دي. نو دا مرچکې به زه تاسو ته ښیم. دا وګورئ، دا یو قسم مرچکی دی. دې سره خوا کې بیا بل قسم مرچکی دی، یو پکې اسمان ته ګوري مرچکی دی. نو کمره کې یم ځان ته مې پکې ولګو، وایس اوور مې کولو، مې چې بهر مې اواز نه ځي، مې چې چاته پته ونه لګي. خو عادت مې جوړ شوی دی چې 2 ورځې بعد ویډیو جوړه نه کړم نو بس سم ماشي میږي راباندې لګیا وي. نو مې راشم نن تاسو ته د پاکستاني مرچکي فروټ او سبزیانې وښیم. نو پاکستان کې چې کم خلک پاتې کېږي هغو ټولو ته خو پته ده چې نن سبا فروټ او سبزیانې ډېرې زیاتې ارزانې دي. نو کم خلک چې بهر پاتې کېږي هغوی چې دا ویني نو حیران به شي چې دومره ښکلې ښکلې فرېش سبزیانې او دومره ارزانې دا میلاویږي. دا مې پکې خواښې کچالو کرلې دي، سمې غټې غټې پاڼې نیولې دي. ډېر نرل یو پیره ساګ هم پخ کړي او دغه بیا پیټه کدو دي او دا بیا قسمه قسم ګلونه دي، سم غټ غټ شوي دي. مطلب دا بوټي سم غټ شوي دي ځکه چې هره خو باران وي نو هغې سره دا غټ هم شي او ګلونه پکې هم راخیږي. نو نږدې نه تاسو دا وګورئ، اورنج کلر کې دی، یو پینک کلر کې دی او بل داسې رډ کلر کې دی، سم خوند کوي. نو 15 قسمه مرچکو کې یو دا قسم مرچکی دی او دا پکې بیا داسې لږ شان وړوکی مرچکی دی. دې سره خوا کې بیا اسمان ته ګوري مرچکي والا بوټی دی. دا مرچکی چې دی دا یو سم شین نه دی، د دې دا کلر داسې لایټ ګرین دی. دا اسمان ته ګوري مرچکۍ څه سره شوي دي او څه لا شنه دي او ځینې مرچکي کور کې په ګملو کې کرلي دي، هغه بل قسم دی. دا چې کله سره شي نو راویشو کوي، وچې کوي او بیا یې وټکوي او بیا یې استعمالوي. او دغه غټ لیمن ګراس دی. نو لورې د یورپ نه راغلي، د هغې لپاره یو غټ ډبې وچ کړی دی لیمن ګراس او ما ته یې دا به تاله روشو کوم، تاله به یې وچ کړم، تو بیا ځان سره ویسي. او دا ګورئ دا پکې بیا بل قسم دی، زنرۍ چې اوږد غونته کې دی. نو 3 قسمه مرچکي شو او څه پکې نور قسم هم دي، دا ټول به درته ښیم. نو اوس به راشو کور ته، کور والا مرچکي به درته ښیم، دی په کور کې کرلي دي. نو دا ګورئ دا پکې سره شوي دي او دې مرچکي ته پکې ګورئ څومره اوږد دی، سم اوږد شوی دی، مطلب دونه غټ شوی دی. دا بیا وګورئ دا بیا بل قسم دی. ټول د یو بل نه سیوا ښکلي ښکلي دي او سم خوند کوي. عمان کې چې کله موږ مرچکۍ راخلو د مارکیټ نه، نو هغې کې یو قسم خوږ مرچکي او بل قسم سم تریخي. هغه کم تریخ چې هغه انډین مرچکي او کم چې خوږ وي هغه عمان والا مرچکي. عمانیان ډېر زیات ترخه څیزونه نه خوري او نه خوړلی شي، نو د هغوی هغه مرچکۍ نه وي تریخ، موږ زیاتره هغه استعمالوو. او دا وګورئ دا پکې بیا بل قسم مرچکي دي. ګورئ څومره ښکلي ښکاري دا دې بوټي کې. خو دا ما سکلی نه دی چې تریخ دی یا خوږ دی، خو بس دې بوټي کې سم خوند کوي. ما یې راشه ستاسو لپاره یو مزیداره شان ویډیو جوړه کړم. دلته ما سره نه ټرای فوډ شته او نه زما ځان له کچن دی چې زه تاسو سره ریسیپیز شیر کړم، خو چې سره نه کېږي هغې ویډیو به ستاسو سره شیر کوم. مطلب تاسو به داسې نه پرېږدم، تاسو سره به زه خامخا څه نه څه شیر کوم. نو میلمانه ډېر زیات ځي راځي. دا مې هسبند فروټ راوړه، دا ګورئ دا لوچۍ دي، امونه دي او مڼې دي، شلتالان دي. نو بس چې بهر لاړ شي او کور ته راځي خامخا څه نه څه فروټ یې راغیستي، ځکه چې فروټ یې پخپله هم ډېر زیات خوښ دي او میلمانه هم ډېر زیات راځي، نو خامخا څه نه څه راوړي. او دا سیزن فروټ دی، سم ښکلي هم دي او د دې فایدې هم ډېرې زیاتې دي. موږ خو بهر هم ډېر زیات فروټ خو هغه د یو ملک د بل ملک څه خواږه څه پیکه او پته نه لګي چې سیزن فروټ یا نه خو. او دا ګورئ دا تورۍ دي، باتینګڼ دي، بینډۍ دي، کریلې دي. دا مې ډېور راوړه دړی دړی. نو دا زما خواښې وینځلې، بیا یې ورته کېښودې وې چې لږې وچې شي نو بیا به یې کټ کړمه. او دا کریلې چې صفا کړې کټ یې کړې وینځلې نو بیا یې ورته واچولې، وې دا مې لور له واچومه ځان سره به یې یورپ ته ویسي، ځکه چې هلته ډېر سبزیانې نه وي او چې کوم وي هغه ډېر زیاتې ګرانې میلاویږي. نو بس دا و زما نننی ولاګ. کوم خوښ شوي نو پلیز لایک شیر اینډ سبسکرایب ټو مای چینل. تھینک یو.